تاسو سیاست نه لږ شاده شوي دا څه وجه که دلته دی زموږ د ایم پي ایس پاتې دی نو د هغه چې دلته کوم کردار د دې ملګرو سره پاتې دی انټي کردار تاسو په خپله د پی کې 24 د ټیکټ لپاره اپلای کړی ده که نه بونیر کې به زما په خپل خیال چې مشکلات دي کو پارټي په یو پیج نه شوه او د ملګرو هغه ملګرتیا بحال نه شوه بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم. دا وخت موجود یم په بونیر مټا کې د بختیار علي خان صاحب سره د سابقه پی کې 24 امیدوار هم پاتې شوی دی. د هغو سره به خبرې اترې کوو. د اختر ورځ د اختر مبارکي به ورته هم وایو، نور سیاسي حواله به ورسره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته د ټول لومبي اختر مبارک. مهرباني ستاسو دې مبارک شي زما له طرفه زمونږ د ټول بونیر او ټولو پښتنو ته او خاص کر په بار ملکونو کې چې زمونږ کمرونه بایګان دي هغوی ته زما له طرفه اختر مبارکي ډېره زیاته ډېره مننه. دا راته ووایي چې په ضلع بونیر کې چې کوم موجوده کوم سیاسي صورتحال دی په دې حواله باندې ستاسو تاثرات دي؟ نو د موجوده صورتحال خو مطلب فلحال خو زمونږ خپل ذاتي طور د تحریک انصاف چې کوم سیستم دی خو مطلب د دې ټایم کې دغه نه بار دی که نه، او زمونږ خو یو سټرګل یو څیز شروع دی هغه مطلب په ټول ملک کې یو سلسله ده روانه ده او باقي خو دلته هم د پی ډي ایم حکومت دی یو قسم له. تاسو پکې لاهور ته هم ځئ راځئ زمان پار ته که نه، نو څنګه د اوس روژې نه وروسته اوس اختر شروع شو ځای به دوباره و که نه؟ او انشاءالله ځو به چې کله زمونږ نمبر یې د بونیر هغې له به ځو انشاءالله. تاسو سیاست نه لږ شاده شوي دا څه وجه ده؟ نو شاته شوي نه یو خو ستاسو د کیمرې نه لږ په شا یو نور خو یو په موقع په میدان خو یو پاره موقع پار میدان. الیکشن هم وایي کېږي نه کېږي که چېرې وشي نو الیکشن په حواله باندې به څه ویل غواړئ؟ نو الیکشن خو ما دا ستاسو د چغرزو یو ملګری و په زمان پارک کې هغه هم زما نه تپوس کړی د بونیر په حواله. نو ما خو دا خبره کړې وه چې یاره فرض که دا کم د بونیر چې زمونږ کم د خپلې پارټۍ په حواله به ووایم چې زمونږ پارټي په یو پیج شي نو بیا ګټه ګرانه نه ده، خو په فرض که دا کم سیسټم دی کومه سلسله ده چې دا کم دلته انتشار دی په دې پارټۍ کې ګروپ بندۍ دي دلته مطلب تیر شوي وخت کې زمونږ په دې حلقه کې اړو فرض که دلته زمونږ د ایم پي ایس پاتې دی نو د هغه چې دلته کوم کردار د دې ملګرو سره پاتې دی انټي کردار نو ملګرو کې یو مایوسي یو خفګان شته په هر کلي کې په هره محله کې دوی چې کوم سلسله او سیسټم چلولی دی هر ځای د یو د پاسه بل کېنول دی د بل د پاسه بیا بل هغه بل پاتې شوی دی بیا بل، نو د هغې څیز په خپل ځای دلته زه به درته د خپلې حلقې په حواله ووایم نو په دې کې مسایل موجود دي او چې در کومې پورې دا ګروپ بندی او دا څیزونه تحریک انصاف ته به مشکلات دي. تاسو په خپله د پی کې 24 د ټیکټ لپاره اپلای کړی ده که نه؟ ما خو کړی ده جي. نو څه ګڼئ ټیکټ په میلاو شي تاسو دپاره؟ نه خو د پارټۍ فیصله ده چې پارټي څه فیصله کړي چاله ورکړي په چا اعتماد کړي، نه خو د پارټۍ فیصله ده چې څه فیصله وکړي. پی ډي ایم چې کوم حکومت دی د عمران خان باندې پایاري کوي مختلف الزامونه پې لګوي په دې حواله به څه ویل غواړئ تاسو؟ بس حکومت دی د هغوی سره زور دی او دلته مطلب په دې ټایم کې په دې حالاتو کې په دې ملک کې چې کومه سلسله روانه ده نو عمران خان چې کوم اواز د خاص کر د ګورنمنټ د ختمېدو نه وروستو چې هغه کومه ناره ده دا کوم دغه دی نو په هغې حواله باندې په ملک کې ډېر عام خلک چې دی نو هغه د تحریک انصاف سره ولاړ دی د عمران خان سره ولاړ دی نو په هغې وجه دغه مشکلات او دغه څیز په خپل ځای پی ډي ایم ته موجود دی نو هغوی د دغې وجې هغه ټال مټوله یو سلسله او سیسټم چلي که نه. دا راته وایي مهنګایي هم ډېره زیاته کړې ده پی ډي ایم حکومت له اول به دوی وایي چې عمران خان حکومت کې مهنګایي ډېره ده د هغې نه اوس پی ډي ایم یو په دوه کړه دې په حواله باندې به څه ویل غواړئ؟ نو دا خو به زه تاسو ته دا ووایم چې دلته تاسو ته په خپله د انډر پلو دا سیسټم تم د دې علاقې اوسېدونکي او دلته د سلسلې او سیسټمونه تا ته معلوم دي چې دلته چا مو انډر پلی کړي ډېر وروستو ریزلټ یې سي که نه، نو دلته کو فرض که د عمران خان حکومت نو په هغې کې هم یو خبره وه چې دلته مهنګایي ده نو اوس چې د پی ډي ایم دی نو هغه څیز خو سلسله خو روانه ده که نه، نو په دې کې کو بل حکومت راځي نو په بل کې به هم مهنګایي راځي او ځکه چې در کومې پورې دا قرضې او دا سیسټم ختم شوي نه دا یې پورې به د مهنګایۍ دا لهر چې دی دا خو د ختمېدو ماته نه ښکاري، خو هغه په راتلونکي وخت کې دا هر چا حکومت راځي نو مهنګایي به د دې سره تړلي. دا راته وایي په پی ټي آی کې څنګه تاسو وایي ګروپ بندیانې دي نو آیا که دا ګروپ بندیانې موجودې په پارټۍ کې په یو پیج نشي نو په الیکشن کې به ورته مسلې پیښېږي ډېرې زیاتې؟ زما په خپل اندازه خو دا ده
چې په تیر شوي وختونو کې خو دا وه چې لکه زمونږ په دې بونیر کې چې کومه سلسله وه نو هغه دا وه چې بنیادي طور دلته زمونږ ایم پی ای یا ایم این ای یا داسې څه کردار داسې څه څیز نه و پاتې. اوس په دې موقع او په دې حالاتو کې خو زمونږ ایم پی ای هم راله، ایم این ای هم راغی، نو هغه څیز هغه حقیقت او اصلیت او لکه زمونږ په خپله کو فرض کړه پای ټایم کې څه ګروپ بندۍ څه خبرې وي نو هغه د هغې بنیاد ده چې وجه دا وه د الیکشن د ګټلو چې په هغې ټایم کې او په حالاتو کې خلکو وایي چې یاره کم سلسله او کم سیستمونه په نورو پارټو کې دي او په دې کې نه، خو هغه سلسله او هغه سیستمونه بیا چې دلته کم زمونږ ممبران جوړ شو نو هغه د نورو نه زیات په دغه څیزونو کې بیا ککړ شو، زیات د خپلو ملګرو سره په مخالفتونو کې او په دغه څیزونو کې بیا ونښاته. نو په بونیر کې به زما په خپل خیال چې مشکلات دي کو پارټي په یو پیج نه شوه او د ملګرو هغه ملګرتیا بحال نه شوه او دا سیستم ټول برابر نه شو نو مشکلات به موجود به نو مقابله به عمران خان له خلک ووټ ورکي، په عمران خان خلک متفق دی خو په کینډیډیټس باندې به لږ اثري د علاقې په دغه صورتحالونو ځکه چې کم انټرفیرنس دلته په ادارو کې زمونږ په دې حلقه کې یا په دې طرف کې چې کم شوی دی کمې سلسلې شوي دي نو د خلکو په دغه لیول باندې بدزنتیا شته. باقي د عمران خان خپل ووټ دی، خپل ووټ بینک دی، هغه په خپل ځای موجود دی، هغه به وي خو لکه د ملګرو هغه تحفظات او دغه کو ختم نشو مشکلات به وي. اخره کې به عوام د څه پیغام ورکوي خاص کر د بونیر عوام؟ نو د بونیر عوام ته خو زمونږ خو همیشه په خپل لوکل سطح باندې په نیمه شپه هم حاضر یو، په نیمه ورځ هم حاضر یو، په هر ځای کې چې کوم زمونږ د کردار د ادا کېدو موقع راغله نو مونږ ادا کړلی، بیا به هم انشاءالله ادا کو. او د بونیر خلکو ته د بونیر زمونږ ډېر ساده یو مخیزې خلک دی او د بونیر کې مطلب د امن و امان په حواله سره لکه مطلب د سلسله او سیستم چې مطلب تیر شوي وختونو کې زمونږ د مشرانو کم کردارونه ادا کړي دي د مشرۍ یا فرض کړه د بونیر د ترقۍ او د دې حواله باندې انشاءالله چې زمونږ د بونیر هر یو وګړی براپاسي او د بونیر په ترقۍ کې د بونیر دپاره به کردار ادا کړي او د بونیر دا سلسله او سیستم به مخ په وړاندې وي.